ایمان راوړی دی او لوی عالم دی. نو ابو هريره به ټوله ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست، دین یې زده کاو، دین یې زده کاو رسول الله سره. نو چې کور ته یو ځلې لاړې که نه، نو مور پرې راباندې کړې په دې بوډاتوب باندې ډخه وی واو. نو ابو هريره ته جاړي راغی رسول الله. رسول الله ورته ابو هريره ولې جاړې؟ وی رسول الله مور ووالمه. رسول الله وی زما او ستا د مور په منځ کې څه دي چې ووایې والې تا به چېرته د هغې بې حرمتي کړې که نه؟ وی رسول الله بې حرمتي مې نه ده کړې خو مور ووالمه. ولې ووالې؟ ته د دې پیغمبر سره څه ګورې؟ ته د دې خوا نه ولې ځې؟ او دلته بیا راځي مونږ ته نصیحتونه او تقریرونه کې دا ولې کې؟ په دې ووالمه. خو رسول الله ته وی رسول الله زما د مور له دعا نه کې ډېره بوډۍ ده او داسې رانه لاړه نه شي، بیا به ټول عمر خفه یم، بیا به ټول عمر پریشانه یم، بیا به ټول عمر غمجن یم. رسول الله مور مې ډېره بوډۍ ده او بس دعا ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړه، اللهم اهدي ابو هريره. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره منډې کړې. په لار کې یو کس راولي، ابو هريره چېرته منډې وې؟ تا خو چېرته چې تیز نه یې تللی په دې ځمکه، منډه دې نه ده والي، چېرته روانې؟ وایي زه ځمه دا ګورم چې زما د آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا مخکې رسېږي که زه مخکې رسوه، مور خواله ځمه. وایي څنګه ورغلم ګیټ بند و، دروازه بنده وه، وایي ومې ټکوله، ډېر د نرمۍ آواز یې وکړ، وایي بچیه درځمه لږ صبر وکړه. وایي زه پوه شوم چې بس دعا قبوله شوه، دعا قبوله شوه. نو چې ولې راته کولاو کړو که نه د دې سپینو ویښتو د دې سرونو مې تازه اوبه راڅڅېدې. وایي زویه ما غسل وکړو، زه خو کلمه ویم، مور تا خو زه ډېر ټکولی یم په دې کلمه باندې چې مه وایه. ته یې وې رسول الله دعا وکړه، هغه دعا الله رب العزت د ابو هريره د مور لپاره قبول کړه او الله رب العزت ورته ایمان نصیب کړو، ایمان یې وله ورکړ، اخره کې جنتي شو.